بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مرشد خان. یوسف جان څه اصولو دننه کار کوي، دغه طریقه کار څه دی، په دې باندې مختلف تنقیدونه کیدای شي. حقیقت دا دی چې هغه سره یو پلیټ فارم موجود دی، په هغه پلیټ فارم باندې دغه بېوسو او لاچارو خلکو اواز اوچتوي. یو ورځ مخکې د یوسف جان یو ویډیو مخې لراله په سوشل میډیا باندې چې په هغې کې هغه نوخار سره تعلق لرونکي یو کورنۍ انټرویو کړې ده. دغه انټرویو کې چې کومه تورسرې ده دا په یو هسپتال کې کار کوي او د هغې چې کوم بچنګی دی یعنې کوم عمره هلک دی هغه هم خواري مزدوري کوي دیاړې کې د هغې واده کړی دی یو جینۍ سره او هغه جینۍ د سوات سره تعلق ساتي. تقریبا 40 ورځې وشولې چې دغه ماشومه چې کومه ده دغه جینۍ یعنې د دې هلک ښځه د کور نه تللې ده جي. کله چې وي دا زنانه هسپتال ته لاړه ډیوټۍ ته، دغه هلک یعنې د دې جینۍ خاوند مزدورۍ له لاړه دیاړۍ له چې واپس راله نو کور چې کوم دی بیابان پروت و، خالي پروت و، دغه تللې وه د کور نه. 2 میاشتې واده وشو، یو میاشتې دغه بېدو وشوه چې دا کور اوتي ده. او زه د خپل درد نشم او دا ما په ډېره په مینې کړي لکه مې نه ده کړي. خپې او جي اګوره نه موږ به ټولو ځان د غوښې موښې وشو کولې په دې نوکونو باندې ولې نو بس خپې ورپسې خان خوښه مې وه که نه. ما خو هغه واده هم برکۍ ملا نه دي خلکو ختمې کړي او واده قرضونه هم یا نه دي ختم کړي. او ما ماشوم زوی ځان نه غوښې شو کوي دې پسې او زه د خپل درد نشم او دا ما په ډېره په مینې کړي لکه مې نه ده کړي. بس چې چېرته کې وي دا دې ما له خپل کور ته واپس راشي او وروڼه یې وړي کې دي او ما اطلاعي راپورټ وغیره هر څه کړي دي. ما ته پولیس مخې نه هېڅ سپورټ نه ده میلو شوه ځکه چې زه یو غریبه یم. زما په کور کې نرینه نشته دي، زما فریاد به څوک اوري؟ زه دا پر هر څه پرې خوی شوم، خپله مور دپاره نشي پرې خوی. صحیح ده، خپل کور دی هر څه دې پوره دی، که څه دې کم وي موږ ورته خیر د پوره کوو. راشه که نه تاسو راشئ. ټولو ناول خبره د اګریمنټ ده جي، یعنې اګریمنټ دا رشته یو اګریمنټ دی، یو رضامندي ده د هلک او جینۍ ترمنځ باندې. هر کله چې موږ د خپلو وروڼو خویندو د خپلو کشرانو موږ رشتې کوو نو موږ له پکار چې موږ پوښتنه وکړو د هغوی رضامندي او د هغوی اختلاف چې کوم دی هغه واورو. که چېرې هغوی اختلاف کوي نو د هغوی اختلاف هغوی ناراضګي د څه سره ده، آیا د هغه اختلاف او هغه ناراضګي حل موجود دی؟ که چېرې حل موجود دی نو موږ د حل تلاش کړو، دغه رشته دې وکړو. خو که چېرې دا ناراضګي په داسې څیزونو باندې ده چې د هغې هېڅ حل موجود نه دی نو بیا موږ له پکار چې موږ دغه رشتې ایوایډ کړو، دغې نه ځان وساتو. که موږ ځان وساتو نو بیا به داسې قسمه مسایل موږ ته مخې ته نه راځي. د ښځې خاوند ترمنځ جګړې هغوی چې کوم دی بیا خاوند چې کوم دی ښځې له طلاق ورکوي یا ښځه د کور نه ځي نو داسې قسمه مسلې به موږ له بچ کړي. او د دې باره کې اسلام هم موږ ته هدایت کوي که چېرې موږ په دغې باندې عمل وکړو نو داسې قسمه مسلې به بیا موږ له مخې له نه راځي. لږ سوچ سمجھ پکار دا د زندګۍ سوال دی، دا د دوو ژوندونو سوال دی. دغه مشران به کیدای شي وفات شي د دې دنیا نه به سترګې پناه کړي خو ژوند به دا کشران تېروي نو دا فیصلې او دا ډیسیژن ډېر په احتیاط سره اخیستل پکار دي. بله خبره دا ده جي چې هر کله واده وشي اګریمنټ وشي رشتې په خپلو کې وتړلی شي نو ښځو له پکار دي، دغه تورسرو له پکار دي، دغه خویندو میندو له پکار دي چې بیا په څه طریقې سره دغه خاوند سره او دغه کور کې ځان ایډجسټ کړي. ولې چې دا د دې اخري کور وي، دلته کې چې کوم دی د دې ژوند تېرېږي او د دې عزت دغه خاوند دي دغه کور وي. څو پورې چې دغه خاوند طلاق نه ورکړي، دغه خاوند چې کوم دی راضي شوی نه په طلاق باندې نو که چېرې دا ښځه د دې کوره لاړه شي، مثلا دې ویډیو کې تاسو چې دا جینۍ د کوره لاړه، که چېرې دا د بل چا سره نکاح موز غواړي نو نکاح نشي کولی. که چېرې بل چا سره ژوند تېري نو په زنا کې ناجایزه دی. نو تر هغې پورې چې څو پورې ستا خاوند راضي نه تاله طلاق نه درکړی په خوشحالۍ باندې نو ته چې کوم دی ستا ژوند په عذاب کې دی. نو کوشش وکړئ چې کم کمپرومایز وکړي، څه کچھ لو کچھ دو والا کې صحیح څه ته ګزاره وکړه، څه هغه ګزاره وکړي نو ژوند چې کوم دی فیملی انوایرمنټ چې کوم دی په خوشحالۍ باندې تېر شي. ولې چې ستا سره تړلي صرف ستا ژوند نه دی، ستا سره ستا د مور پلار، بیا د هلک د مور پلار، بیا چې کوم دی که چېرې بچنګي شوي هغه بچنګي د هغوی ژوند ټول سوال دی په دې باندې. صرف ستا ژوند نه تباه کېږي، ستا سره ارد ګرد کې موجود د ډېرو خلکو ژوند تباه کېږي. نمبر 3 جي دا ډېره اهمه ایشو ده د سوسایټۍ یعنې د معاشرې د خلکو پیغورونه. یاد وساتئ دا لفظونه نه، دا لفظونه په انسان باندې داسې پر هر سازي که نه
چې د چړې د توري تبرګي د دې څیزونو پرخر خو ختم شي هغه وګنډي په هغې دوی واچ انسان ختم شي خو د لفظونو پرخر چې کوم دی هغه نه ختمېږي د لفظونو پرخر نه صرف په زړه باندې بلکې هغه په دماغو باندې هم لکه چاپې شان ولګي دغه بیا نه لر کېږي څو پورې چې دغه انسان بیا نتیجې ته ځان نه رسولی نو دغه لفظونه دغه پیغور دغه نه هېر کړي زموږ معاشره کې دا یو داسې حقیقت دی چې موږ له پکار چې موږ د دې نه ځان وساتو دا واقعیا داسې قسمه حالات د هر چا په کور کې راتلی شي الله مو که د چا په کور کې راشي د معاشرې د خلک د چمګاونډ خلکو له پکار چې موږ هغه سپورټ کو موږ د هغوی ډاډګیرنه وکړو موږ هغوی له چې کوم دی هغوی موږ د تشدد نه وساتو هغه موږ په قتل مجبورولو نه وساتو منګه الټا داسې کار کوو هغوی ته پیغورونه کوو هغوی ته داسې تانې ورکوو چې هغه مجبوره شي په تشدد باندې په قتل باندې د هغه لور خور چې کوم دی قتل وکړي یا د خپلې مور قتل وکړي یا څومره وکټمز چې کسان شامل په دې کې هغوی د تشدد شکار شي دا موږ له پکار دي چې موږ داسې قسمه حکمت عملي اپناو کو چې موږ د هغوی د تشدد نه بچ کو موږ داسې قسمه سوچ اپناو کو داسې قسمه ډاډګیرنه هغوی له ورکو چې هغه په معاشره کې قاتل ساز نه شي نو په دې ویډیو کې به دې الګ ته چې کوم دی د چمګاونډ خلک ورته پیغور هم کوي خو دلته کې یونیک سټوري دا ده چې دا کورنۍ دغه تورسرې ښځه دا بچنګۍ چې کوم دی دا الګ د په خپله باندې دا اصرار کوي چې چېرته مي نو دا بچنګۍ دی چې کوم دی دا جینۍ مونږ ته دي ووایي او مونږ به ورپسې په خپله ورشو یعنې د چمګاونډ پیغور چې کوم دی هغه به زه سیډ ته کم زه په زړه ګټه کېدم زه په ذهن ګټه کېدم نو خو زه به دا تورسرې چې کوم دی زه به واپس خپل کور ته راولم لا آخري پوینټ زه تاسو شیر کوم چې میډیا په هر ځای کې مثبت کردار هم دا کې خو هغه نیګیټیو اثرات هم وي یوسف جان لالا چې کوم دی دغه ویډیو وکړله یو هغه مثبت سوچ باندې چې کوم دی څوک چا आवाज چې پولیس چې کوم دی ناکام دي دغه تورسرې بار بار تاڼې ته ځي سچو صاحب چې کوم دی ډي پی او صاحب پورې आवाज رسېدلی هېڅ رسپانس نه ملي ولې چې په معاشره کې کله سته بارسوخ انسان نه ستا انفلوئنس نه ستا طاقت نه نو هغه ځای کې به ستا خبره ځای نه نیسي همدغه رنګه کیس دې سره راغلی یوسف جان صاحب راغلی هغې یې आवाज اوچت کو ټیک ده دا تورسرې چې کوم دی او دغه هلک دیدی ته هم تیار شو چې زموږ به عزتي هم کېږي دا ټول اواز چې کوم دی ټولو خلکو ته به رسي چې پلانکي د کوره ښځه تلې ده خو هغې چې کوم دی دې ته غاړه کېښود د یوسف جان د هغې اواز اوچت کو په مثبت سوچ باندې چې چېرې دغه تورسر یعنې دغه جینۍ چې چېرې هر چېرته یې د اواز واوري او به راشي دلته کې او واپس چې کوم دی د خپل کور ودان کړي مال اجازت راکوي د الله په امان